न्यूजीलैंड टी20 सीरीज बयलلو نه پس زمون کپتان سیب سلمان علي آغا پریس کانفرنس کړی دی چې کوم خبرې کړې دي نو لګي داسې چې دا ټیم با ډیر ټایم پورې تاسو په टी20 فارمیټ کې وینئ کم چې په نیوزیلند کې بری طرف لاپ شو کم کلاډیان چې په نیوزیلند کې بری طرف لاپ شو نوجوان کلاډیانو خو بیا هم دومره غټ ګراوند باندې دومره په داسې کنډیشن باندې خامخا به فلاپ کیږي جی سلمان علي آغا سویلی دی بیا د مونږه کوچ سیب چې کوم دی سلیکټر سیب عقیب جاوید سیب سویلی دی عقیب جاوید سیب خو په آسان الفاظو کې ویلي چې څه چلو شو سیریز موبایل سو دومره غټه خبره نه خو نه د سوا کپ مو خو نه دی بایللې سو ټورنمنت خو مو نه دی بایللې سیریز موبایل جی خو بس خبره ختمه کا او سلمان علي هغه په پریس کانفرنس کې ویلي دي چې زموږ ټارګټ ایشیا کپ 2025 او टी20 ورلد کپ 2026 ته او زموږ په ټیم کې نوې کلاډیان شامل وو خو د نیوزیلند چې کم کنډیشن دی پاغه باندې همیشه د پاکستان ټیم مشکلات فیس کړي دي او همیشه نیوزیلند پاکستان ته خپل کنډیشن باندې ټف ټایم ور کړی دی مطلب کوي زموږه ا ټیم هم راشي زموږه فل تګړه ټیم راشي زموږه زاړه کلاډیان شي هم په نیوزیلند کې د نیوزیلند په کنډیشن باندې هغه هم گیم نشي کولای د سلمان علي هغه مطلب دا چې وای دا خو لامو سره نوې کلاډیانو نوجوان کلاډیانو او دای چې کوم دی پلانینګ د 2026 टी20 ورلد کپ ته او د ایشیا کپ مطلب دا چې سلمان علي هغه کې د ډیر ټایم د پر टी20 کپتانی او دا ټیم ډیر ټایم د پر د کیری کی ځان سره टी20 ورلد کپ د پر تیارولو د پر خیر اوس د حواله سره تاسو سره د خپل قیمتي رائے په کمنټ کې موږ سره شریک کړئ د سلمان علي هغه کپتانی حواله سره او د نیوزیلند کنډیشن چې د کم منشن کې دی حواله سره ډیر زیاته مننه والسلام